راویږي یا به حق مې راویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام کوم ټولو کتونکو اورېدونکو ته. الله دې وکړي چې ټوله به روغ جوړ سلامت یاست. د پرلط 50مه ورځ دوام لري چې په 50 ورځو کې یوه د ګل پاڼه هم نه ده شکېدلې. نور تاوانونه وو، د سرکار او د ولس تاوانونه خو بیخي لرې خبره ده. نن د چمن پرلط محترم مشر محمود خان اڅکزی راغلی. محمود خان اڅکزی هم خاص اعلان وکړي که را روانې جمعې زموږ مطالبان نه ومنل شول. په ټول بلوچستان کې په هر ضلع کې پر هر سړک پر هر روډ به چې کوم ضلع ته روډونه ځي یا کومې علاقې ته سړکونه سره ځي پر دا به پرلطونه اعلانېږي. کوم ډي سي افیسونه چې دي دا به ټول بندېږي. که کوم ادارې پټې که ښکاره ادارې دي د دې ټول په ګېټو کې پرلطونه کښېني. نو مشر ټکټ کړی و لاړ اسلام آباد ته، د مولانا صاحب و د نواز شریف سره هم مجلس ایښی دی. نو زموږ امیدونه د ربه څه دي، د ربه رالاندې د دا محترم مشر محمود خان اڅکزي یا داسې د نورو مشرانو څه دي. نو کېدای شي زموږ مطالبه سرکار د مشر خبرې نن په ښه غور سره اورېدلي او پر دا خبرو غور وکړي. په لږ شپو کې د زموږ مطالبه ومني، دا دروازه خلاصه کړي. موږ بارډر له ځو راځو. زموږ پر دروازه باندې صرف د مفاداتو خبره نه ده، زموږ پر دروازه باندې د پښتونولۍ د قرابت د زموږ درام هم سره شریکه ده، کلتور هم سره شریک دی، غم و شادي هم سره شریکه ده. بل زموږ مفادات، زموږ منډیانې، زموږ یادونه، زموږ کاروبارونه، زموږ د چمن د تجارانو، زموږ د چمن د خلکو ټولې سرمایې پیسې په بارډر کې پرتې دي، په بولدا کې پرتې دي. نو حکومت دومره جابرانه فیصله کړې ده چې دی بس وچ کلک دا دروازه چې پاسپورټ کېږي. د پرلط نن 50مه ورځ ده. پر امن پرلط موږ دلته کښېنولی دی. د اوسه پورې موږ په دې پرلط کې یوازې او یوازې د جمهوري لارې سره موږ کار اخیستی دی. موږ سره دا موږ حکومتونه موږ د دې سره مطالبه کوو چې موږ د لیکې باندې چې کوم خلک یوې خوا او بلې خوا ته پراته دي، موږ د دې خوا څخه پر شناخته کارت او د اخوا څخه پر تذکره باندې موږ غواړو. موږ د پاسپورټ نه تاو لرو، نو موږ دا په وس پره ده. موږ ادارې په اخوا دي، کورونه مې په دې خوا دي، زموږ مځکې په اخوا دي، کورونه مې په دې خوا دي. موږ پر دا ټول وطن باندې موږ غواړو چې موږ په شناخته کارت او پر تذکره باندې تګ و راتګ وکړو. موږ د پاسپورټ زموږ د وس خبره ده، نه دا په برابرېدای شي. دا زموږ د روزانه پر بنیاد باندې موږ ځو، هلته 500 روپۍ ګټو، مزدوري کوو، بیا مازدیګر بیرته کور ته راځو. د دې دپاره موږ د پاسپورټ نه منو. دا زموږ د وس خبره نه ده. پاسپورټ موږ منو، پاسپورټ هغه پاسپورټ موږ منو چې زه د اسلام آباد څخه ځمه بل ملک ته، بیا موږ پاسپورټ منو. دا خو زما خپله دیره ده، زما خپل کلی دی، زما خپله اداره ده. زه خپلې ادارې ته پر پاسپورټ تلل نه غواړم. زموږ څه وخت اخیستی دی. د مشر دا وویل که د جمعې پورې دوی زموږ مطالبه نه ومنله. بیا چې د جنوبي پښتونخوا څونه ښارونه دي په هر یو کې به هم دغه رقم پرلطونه کښېنوو. هېڅکله دا بارډر باندې موږ دا بارډر موږ بولو نه، په دې لیکه باندې پر دا کرښه باندې موږ پاسپورټ نه منو. زه به اول خپله خبره ته وکړم. زما کور پر دا ډیورن پر کرښه دی. زما یوه دروازه دا ګرده خلک خبر دي. زما یوه دروازه په پاکستان کې خلاصېږي، یوه په افغانستان کې. زما مسجد په پاکستان کې دی، اداره مې په افغانستان کې ده. زه روزانه مسجد کې 5 وخت لمونځ کوم، خپلې ادارې له ځم دعا کوم، عشا زه په پاسپورټ ځم. دا پاسپورټ موږ ته د منلو نه دی، موږ یې نه منو. که هره څو پر موږ پر دا مځکه باندې دا پر دې باندې لښکرخان تاریخ دی. زما نیکه دی، پر دغه ځای باندې انګریزانو سره جنګ سوی دی. زموږ د خاندان 14 کسان مړه دي، په دا کې لښکرخان مړ دی. لښکرخان زموږ د قبیلې مشر هم او زما یو سکه نیکه چې چایماغه نومېده د ده ورارو پر دا ځای شهیدان سوي دي. هغه وخت موږ د انګریز سره هم نه ده منلې، اوس یې هم نه منو، نه د پاکستان سره منو، د هېچا سره نه منو. در کوټ او در کندهار موږ پاسپورټ نه منو. مهرباني.